کوم واقعیت چې مخې ته رالل په بنو په باجوړ کې او دواړو کې چې کوم دی افغان ملوث راځي نو څه نظر ساتي په دې؟ ډېره مننه رو دا کله نه چې پاکستان د انډیا نه جنګ ګټلی دی نو د هغې نه بعد انډیا چې کوم دی نو د یو پلان لاندې افغانستان استعمالوي او په افغانستان کې چې کوم حوارج دي کوم تروریست دي هغوی ته ټول سهولت او فیسیلیټي یا که د اصلې په شکل کې ده که د پیسو په شکل کې ده مراعات راځي ټول د هندوستان نه استعمالیږي افغانستان او افغانستان کې بیا کوم چې طالبان ګورنمنټ دی هغوی ورته باقاعده کسان ورکوي چې دا کسان دي هماغه کسان په پاکستان اټیکونه هم کوي د خودکش حملو په شکل کې یا په بارډرو باندې د حملو په شکل کې او د باجوړ وقوع چې کومه وشوه یا د بنو چې کومه وقوع شوې ده نو په دې کې ډایرکټ دا دواړه ملکونه ملوث کړي خو موږ به زیات دا خپل ګاونډي افغانستان ملک دا په دې یادو چې استعمالیږي دی شهران د دې استعمالیږي حکومت د دې استعمالیږي هغه په پټه چې کوم دی نو وسایل ورکوي اصله ورکوي پیسې ورکوي نو اوس پاکستانی قوم چې کوم دی پاکستانی قوم نور مطلب دار اسټابلیشمنټ ته وایي حکومت ته وایي چې وایي ډېر ډټ کر په افغانستان باندې اټیک وکړي د افغانستان نه تپوس وکړي ولې بوی ما 50 کاله ساتلی دی مطلب دا نن زما د دشمن ملک چې انډیا زما ځلي دشمن دی نن هغه سره څنګ په څنګ ولاړ دی د هغه د پیسو د هغه د اصلي په لالچ کې چې کوم دی زما په کور اټیک کوي زما په جومات اټیک کوي دا ګوتو ګورې دا کومه مسلماني ده الافغان وي دا د رمضان ډېره بزرګه میاشت ده ډېره پاکه میاشت ده او په داسې بابرکت مهینه کې چې کوم دی دا خلک په قلار نه کینی زما مدرسه ته محفوظ نه را زما جماعت ته محفوظ نه لري زما مارکیټ ته محفوظ نه لري زما نور تعلیمي ادارې ته محفوظ نه لري په داسې حالاتو کې خو د پاکستان قوم چې کوم دی دا نور مزید افغانستان نه برداشت کوي نو حکومت لم پکار دی ایجنسو لم پکار دی چې د افغانستان خلاف ته سخته کاروایي وکړي او ډېر برپور حمله رپېږي نه پاکستان قوم دې ته تیار دی چې باقي چېرته پر بازارونو کې افغاني وینو نو وایي به